ملګرو دې وخت کې مونږ ثاقب بھائی سره موجود یو. هغوی د دې سپو خصمانه کوي، د هغوی نه د دې باره کې یو څو تپوسونه کوو. د دې د ونډې باره کې سپي دی کوم ځای نه راولي، مخکې څنګه ریټ شو، اوس څنګه ریټ دي، د دې خصمانه کې دوی ته څومره دشواریانې راپېښېږي، د دغې ټولو متعلق دې تپوس کوو. ثاقب بھائی سلامونه، څنګه یې؟ ये हमारे बशीर जमीन दबाई 600 रुपये मन को करा जी जी ये राहुल से लगा जरा उस हालत दिन लगी कि मामे करा दी बोला मामे ने लगी जी जी कम खर्च मत क्या वैसे आई राहुल सही हुआ था dari rawat ini tersalur rawul rawul dia kalau tersalur tinggal rawul dia rasa seperti dia berarti di mana menjadi ya di mana kita mandai kini dia ubah sebab itu malu malu dia jadi rawat di sini rasmi dari sebagai kita जी जी ذرا دغه ثاقب بھائی دا خبره راته وکړئ چې ډېر څاروي داسې دي که نه چې هغه مختلف زمونږ ښاري علاقو کې چې کوم خلک دي چونکې هغوی سره اسواس ډېر زیات وي نو هغوی مخکې نه څاروي اخېستي نو د هغوی خصمانه هم ستاسو په ذمه وي که دغه څاروي بیماران شي نو دا د چا ته دا عجیب است بیا غیر اولی کسات ته ورکوي خاصه دا پاتې کېږي نه دي بیمارۍ نو تر اوسه پورې لکه د دې بیمارۍ څه سبب نه دی شوی نه دی شوی نه چې تړونې نه دی شوی علاج نه دی راغلی لګیا دي ډاکټران ګرځي ثاقب بھائی لکه تاسو څاروي راوسته، فرض که تاسو دا سپي راوسته دغه نه صحیحوالي دي زیات تر که نه نو دا تاسو راوسته، تاسو څلور شپږ یا اته یا څه خپل د وس مطابق تاسو سپي راوسته، هغوی دلته بیماری وویل یا تاسو نه دلته ګرمۍ وویل ځکه چې ګرمي هم ده موسم خو شکر دی الله فضل دی ښه دی دغه ګزاره کوي ژوند دی خو لکه که هغه بیماری وویل دغه په تاسو باندې ډنګ وي بس دغه ستاسو نن ساتي. ډېره مننه ثاقب بھائی سره. استوي الله تعالی کې موجود یم او دې وخت کې زه چې کوم ځای کې موجود یم چې هغه د هغوی منډۍ ده دا ملګري په دغه تربودو کې دي یقینا چې دوی هم سټرګل کوي زموږ ستاسو په شان دي غریبانان دي د دوی ونډه پوره کول او د دوی خصمانه کول د شل ورځې ساتل دا ډېره ګرانه خبره ده. یقینا دا هغه خلکو ته نه لګي څوک چې زمینداران وي ځکه چې د څاروي ساتل په دې ګرانۍ کې ډېره زیاته ګرانه ده او د دوی ونډه دا ټول هر څه د بیې وي که نه او بیا قیمتونه هم ظاهره د یو ملګري نه مو تپوس کړو کوی هر څه پټرولو سره تړلي دي که نه نو چې پټرول ګرانېږي نو ټول هر څه ګرانېږي خو نن سبا د ټولو خلکو رجحان زیات تر چې کوم دی هغه غوین څاروي طرف ته دی چې موږ غوین څاروي واخلو او هغې باندې قرباني وکړو. یقینا چې د هغې نه خبره زما په خیال چې ووته چې یوازې په خلکو قرباني کوله یقینا چې ټوله میډل سټینډرډ والا خلک دي او هغوی زیاتره کیسې یو بل سره دغه کوي درې څلور کسان را یو ځای شي او د هغې لکه حصې وکړي او بیا په هغې باندې قرباني کوي او یقینا چې موږ له پکار هم دي ځکه چې دا سنت ابراهیمي ده او دا څه وړه خبره نه ده چې الله تعالی موږ ته دا انعام راکړی دی که نن به موږ خپلو بچو سره او خپل بچي به مو ذبح کول نو هغوی قرباني ورکړې ده او د هغې صله موږ او تاسو ته ملاویږي د دې ځناورو په حیث باندې په حیثیت باندې نو انشاءالله چې په دې کې ټول کال موږ د دنیا دپاره تګودو کوو په کال کې دغه یو غټ اختر راځي د قربانۍ والا چې د هغې دپاره موږ پیسې هم جمع کوو او د هغې دپاره موږ سره بیا څه عذرونه نه وي چې نه زما خو دا کار او زما دا کار او دا کار ضروري دا کار ضروري د ټولو نه اول قرباني ضروري ده ځکه چې سنت ابراهیمي ده او په دې به د دې وینې سره پیردو سره چې الله تعالی موږ له کوم انعامات او اکرامات راکوي نو د هغې نه بعد چې زموږ دا سترګې پټې شي بیا به موږ خبرېږو. راځئ مخکې ملګرو سره د دې په هکله خبرې اترې کوو. ملګرو معراج بھائی سره ناست یو لالا کلا منډۍ ده یقینا چې ما تاسو ته ویلي د پېښور په سیمه د ټولو نه لویه منډۍ لالا کلا منډۍ ده او پېښور سره ګردماما چې څومره کلي دي تر نوخاره پورې نو د هغوی د قربانۍ او نور ضروریاتو د ځناورو حوالې سره یقینا چې عمده مسکن دي دلته خلک راځي او خپل ضروریات پوره کوي. دا چونکې رش نشته چونکې هغه ټایم کې رش وي ډېر زیات څو ورځې پس نو هغه ټایم کې ریکارډینګ ډېر ګران وي
خو د چونکې دلته سوداګرو ته هم ډېر زیات مشکلات دي. دلته که تاسو ما خو تاسو ته مخکې ویلي اخور باندې تاسو دا خالي ځای نه ویني، دا د دې وجې نه دي چې لکه بیماریانې ډېرې زیاتې دي. ونډه پوره کول ډېر ګرانه خبره ده. بل د ګرمۍ او د یخنۍ د دې خیال ساتل هم دا ډېر ګران خبره ده. ریټس څه حوالې سره دي دې نه به تپوس کوو، پوښتنه به کوو دوی څاروي کوم ځای نه راولي، څومره دغه کې راولي، څومره مقدار کې راولي، او د دوی سره د بیمارۍ په مد کې کمې کمې مسلې دوی ته پېښېږي او دې نه تپوس کوو چې اول خو راته ته ووایي چې نن سبا د منډۍ څه حال دی. السلام علیکم. دا بیماري راغلې ده د څاروي باندې داسې مټا کې غوندې روزي، هغه بیا لیک شي داسې نه هغه پرې راځي. هغه داسې بیماري ده چې کساب یې نه وي او بسا به غورځې لکه مخکې به بیماري وه ما تا الګ کې څاروی خرید کړی و نو پاس یې راغله کساب یې او چې دا داسې نامراده بیماري ده دا به چوک بس ختمېږي لکه او چې بل مال سره وتړي داسې وایرس چې هغه تنقلوي. بل چې د ګرانۍ د وجې لکه پېټرول ورځ تر ورځه ګرانېږي او 150 کې اوس دا دی زما خیر 210 کې دي نو چې کرایه به مونږ ملتان باولپور نه په 40,000 لارې کوم لګولو چې هغه اوس 120 کې راځي. حاجي دا چوکره بورای چې کومه وه دا به مونږ ته 13-1400 کې ملاوېده، هغه جي 28-2900 ته لاړه. بل دا بوسو دا به مونږ ته 3,500-500 کې من ملاوېده، اوس 1000 کې دي. دا ګیاګانو پوتري دي دا به مونږ ته 300-250 کې ملاوېږي، اوس 500 کې دي. نو یې دا وجې کم از کم 50-60 روپۍ د څاروي ریټ فرق راغلی دی. دا مونږ باولپور ته ورپسې ځو ملتان ته تقریبا مونږ سره به دلته 50-60 دانې وي، د دې د وجې مونږ 3-4 دانې راولو غریبي ده او داسې بیماري ده. خو ما تاسو ته ووایي چې بس مثال کې دا دانه 3.5-4 لاک کې خرید دی چې دا بیماري پرې راغله بس دا به لرې کېږي ځای به یې که نه قصابانو ته هم چې پابندي ده دا داسې وایرس کې چې دا غوښه کم سړي وخوري نو هغه جسم بندوي. نو د دې وجې چې دا بازار داسې سوړ دی او بل خریدار چې راشي او مثال کې تېر کال داسې څاروی هغه وړی دی 2 لکه کې و، نن ریټ د هغې 3-3.5 لک دی. جی ملګرو موږ مین په حوالې سره وګورو بس دلته هم کسان موجود دي، خو هغه اعتبار سره ځکه نشته چې دوی ته هم مجبوریانې دي. یو خو د شټر د بجلۍ هم دغه دی که نه، د بعضې خبرې چې کومې هغه د تاجر په دسترس کې وي او بعضې بهر وي د هغې نه، ځکه چې څنګه انسان دپاره آب و هوا او دغه یخني ګرمي ضروري وي، داسې د دې میک لپاره هم ضروري وي او یقینا چې پوره دوی هغه فیسیلیټیز ورکول هم ډېره ګرانه خبره وي. موږ به تاسو وګورو دا ټول پکې ولاړ دي، دا ولاړ دي پکار ده چې دا هوا کوي او زمونږ نه د ځناورو ډېره زیاته ګرمي کېږي. سیند دلته چونکې موجود نږدې شته نه چې د دوی د ګرمۍ او د یخنۍ خیال ساتل هم ډېره ګرانه خبره وي. بله غټه خبره بیا به زه دغه امپورټ کومه چې د سکین دغه بیماري چې کله راغلې ده نو د هغې د وجې نه تاجر ډېر زیات په یره کې دی. که دلته تاسو وګورئ نو دا اخور په مخ کې ډک و، دلته به ډېر څاروي ولاړ وو. دوی اوس یو څو څاروي راولي د دې یرې نه که په خدا نخواسته دغه څاروي دې څاروو کې یو څاروي بیمار شو نو هغه دوی باندې دن دی، هغه د دوی نقصان دی. هغه به دوی منډۍ والا د حکم مطابق هغه څاروي به دوی دې ځای نه وکاږي، د منډۍ نه به بهر کوي چې بل څاروي ته هغه بیماري ونه لګي. نو یقینا چې دوی هم دغه ستونزو سره مخ دي او مونږ چونکې مخکې خواست وکړو ما چې هلته کله د وړو څاروو ویډیو کوله نو مونږ مخکې خواست وکړو حکومت ته چې داسې تاجرانو سره د مرسته وکړی شي د دوی په مد کې د دوی د ویکسینیشن حوالې سره د دوی د ونډې حوالې سره لکه چې هغه ارزانه شي او د ویکسینیشن عمل دوی ته ډېر زیات اسان شي. نو دا زمونږ دپاره دي. یقینا چې قرباني کال کې یو ځل راځي او موږ به قرباني کوو او د هر کس دا خواهش وي چې قرباني هغه په ښه څاروي باندې وکړي. نو ښه نامه څاروي به هله پرووایډ کېږي چې د دوی صحت ښه وي او دوی ته ونډه ښه وي او د دوی خصمانه ښه وي او د هغې دپاره تاجر ته فیسیلیټیز ورکول، سهولیات ورکول ډېره زیاته ضروري ده. نو هیله لرم چې حکومت به په دې مد کې ضرور غور کوي. نن چې دا څاروي مونږ او تاسو کم وینو زموږ ضروریات د دې نه ډېر زیات دي
خدا ساروی دی په دې وجه باندې کم راولي چې دی ته بیا نقصان دی که دلته ساروي دی زیات وساتي د بیمارۍ خطره وي او دلته د بجلۍ هم دغه رنګ ماحول دی دغه رنګ حالات دی لوډ شیډینګ هم زیات دی نو د دغې وجې نه لکه اعلی چارواکو ته دا خواست دی چې دی سره دی ضرور خصوصي طور مرسته وکړي ډېره مننه जी मंदुर मालिया प्रोडक्शन जे अभी तैयारी दे तاسو ګورئ دی وخت کې زه سړی کې ولاړ یم او یقینا چې هغه ساوي دلته دي سړی کې او قیمتونه نن سبا اسمان سره خبرې کوي د عام ولس دغه نه دسترس نه ډېر زیات بهر دي خو بهرحال بیا هم د حصو خبرې ته که موږ تاسو راغو نو یقینا چې یوازې خو اخیستل ډېر زیات ګران دي او چې حصې وي 3-4 حصې وي نو هغې کې به ظاهره ده چې تاسو سپی سوټ کوئ ډېر ښکلي ځناور دي او الله دې وکړي چې دغه د دې بیمارو نه محفوظه شي نو یقینا چې بیا به عام ولس ته ډېره زیاته اسانتیا وي نو چونکې ورځې خو لا هم ډېرې دي 15 ورځې دي خو بیا هم خلک راځي دلته او څاروي علي خریداري کوي خو دغه یو خبره هغه خبره ختمه شوه چې مخکې به چا څاروی واخیستو او ورته به یې وي چې دا څاروي به ماله وساتي نو هغوی به ورله هغه څاروی دغه کولو ساتلو 20-25 ورځې ساتلو خو اوس چونکې دی په خپله د دې خبرې نه یریږي چې هسې نه دا بیماري راشي نو دغه څاروی ساتلی نه شي نو ګاډ ته هم مشکلات دي تاجرانو ته هم مشکلات دي اسانتیا صرف الله سره ده خو چونکې سنت ابراهیمي دی او دا زموږ دپاره د اعزاز او د اکرام خبره ده چې موږ مسلمانان یو په دغې باندې عمل کوو نو انشاءالله الله به ټولې اسانتیا پیدا کړي او دغه قرباني به خیر او عافیت سره وشي هیله لرم خپل ډېر زیات خیال ساتئ په اخر کې یو خبره کوم چې هغه ډېره زیاته ضروري ده هغه دا ده چې زموږ ډېر ملګري چونکې د مایک دا استعمال چې کوم دی دا ګران هم دی او اسان هم دی زموږ ډېر ملګري د مختلف چینل حوالې سره دا چا باندې چاته ګوته نه نیسم خو مخصوص خلک داسې دي چې هغوی د خندا دپاره د بل د خندولو دپاره د دغه دپاره د قربانۍ حوالې سره کله یو چرګوټی راونیسي کله یو چرګ راونیسي کله یو چیلی راونیسي کله یو ټپه غوا راونیسي کله یو ټپ سخی راونیسي کله یو ټپ څاروی راونیسي او په هغې باندې هغه وایي چې په دې باندې مونږ 2 کسان یو مونږ قرباني کوو فلانې سي صرف د دې دپاره چې 2 کسه په دې باندې وخاندي زما فالوور زیات شي نو زه وایم چې دا ډېره د نقصان خبره ده او مونږ د داسې قسمه خبرو نه اجتناب پکار دی په دې خبره مونږ له غور او فکر پکار دی چې دا څومره غټه قرباني ده او د څومره غټه قربانۍ په نتیجه کې مونږ او تاسو ته الله تعالی د قربانۍ یو مبارک عمل راکړی دی هیله لرم چې زما د سوشل میډیا څومره ملګري کوم دي د چینل حوالې سره کوم ملګري چې کوم دي هغوی به د دې مخنیوه هم کوي او د داسې خلکو به دغه هم کوي مخالفت هم کوي جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مالیات پروڈکشن آپ دیکھ رہے ہیں عابد مریانی کے ساتھ چونکہ حکامت سے تو کافی بات چیت ہوئی ہے تو یہ 2-4 باتیں نام محمد بلال ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے ہمارے یہ بچے ان لوگوں کے پالے ہوئے ہیں یقیناً اگر اس سال دیکھا جائے تو یہ اس مناسبت سے کم ہے اس مناسبت سے یہ کم ہے پچھلی دفعہ جو بچے بیچ رہے تھے وہ زیادہ تھے کیونکہ اسکن کی بیماری جو ہے بہت زیادہ عام ہو رہی ہے سندھ کے حوالے سے تو سندھ سے یہ مطلب چونکہ بیماری پھیلی ہے تو ان لوگوں کا اس میں کیا ہے حکومت ان لوگوں کے ساتھ کوئی ویکسینیشن وغیرہ کر رہی ہے مطلب انجیکشن وغیرہ آپ کو مفت دے رہی ہے کوئی دوائی مفت دے رہی ہے ہو رہا ہے اس سلسلے میں نہیں سر اس سلسلے میں ابھی تک کوئی ویکسینیشن ہمارے پنجاب میں تو نہیں ہے لیکن سندھ والوں نے ایک ویکسین بنائی ہے جی کیونکہ وہ اگر جانور کسی جانور میں بیماری ہوتی ہے تو اس کو 15 دن پہلے اس کو ویکسینیشن لگوانا اگر بیماری کے بعد ویکسین کی ضرورت ہے اس کا کوئی اچھا لیکن ہمارے پنجاب میں تو اس وقت کوئی ایسی بیماری نہیں ہے اچھا کیونکہ سندھ میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے ہمارے پنجاب میں ابھی تک کوئی بیماری اچھا مجھے یہ بتائیں فرض کریں آپ یہ بچڑے لائے ہیں یہ ظاہر ہے کہ پنجاب سائڈ سے سارے آئے ہیں ان میں مطلب ان جانوروں میں کوئی جانور بیمار ہوتا ہے اس کو
کو بیماری خدا نخواستہ لگ جاتی ہے تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے, وہ نقصان آپ کو ہاں بالکل ہمیں ہی بھگتنا پڑتا ہے, ہمیں ہی تاوان ہوتا ہے, اس کا نقصان ہوتا ہے, حکومت کو بھی نقصان. اچھا, چھوکر وغیرہ جو ہے پنجاب کے حوالے سے, یہاں کی پیکنگ کے حوالے سے ہر چیز مہنگے. مہنگی ہے. پچھلے سال ہم لوگ لے رہے تھے 250 روپے 300 روپے من یہ کپڑا لے رہے تھے, اچھا ابھی مل رہا ہے 600 روپے من. اچھا اچھا چوڑی لے رہے تھے 500 روپے 600 روپے, وہ 1000 روپے مہنگی ہو گئی ہے, 1000 روپے من ہو گئی ہے. چوکر لے رہے تھے 30 روپے 35 روپے, ابھی وہ ہو رہا ہے 60 روپے کلو ہو گیا. آٹا جو لیتے تھے 50 روپے کلو, ابھی وہ ہو گیا 100 روپے کلو ہو گیا. اسی وجہ سے خوراک تو مہنگی ہو گئی ہے. اچھا, یہ بتائیں اب ریٹس کیا چل رہے ہیں؟ جیسے آپ کی کسی کا اس کا ریٹ کیا ہے؟ مانگنے والا یا نہیں دینے والا, بیچنے والا جو اس منڈی میں پچھلے سال ہم نے ایسا بچڑا بیچا ہے 3,20,000 3,30,000 3,40,000 تک. ابھی اس کا ہمیں بول رہے ہیں 2,30,000 2,40,000. اچھا, یہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ لینے والا گراہک ڈرا ہوا ہے بیماری کی وجہ سے. اچھا درن مینه والو تاسو د سارو د ریټس متعلق هغه به هم زیات دي ځکه چې اخراجات یې زیات دي نو د دې زیات دي. نو معراج بھائی دې مرګ نه په دې اسمانه کې 300 کا 3,80,000 روپے د شودا سره دا ولې دا تاسو پورته کومه نمونه چې دا ولې کیونکہ سر لگا دا مسئلہ شنو دا ډېر ستړي دي, خاص باندې چې کومې سامان دا نرم کوم دي ډېره مننه. یقینا چې دوی داسې قربانۍ دپاره راغلي چې دوی خصمانه پکار او دوی سره ډېره زیاته مینه پکار ده, ځکه چې دا د یو ډېرې عظیم قربانۍ دپاره راغلي.